الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سورة السجدة آية نمبر 15. جهنميانو ذکر وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وی چې ارمان ته هغه وخت ولیدې، یعنی هغه وخت لیدو قابل دی چې دوی د الله په مخ کې سرونه ښکته کړي، خپل د ګناهونو اعتراف کوي. الله موږ په هر څه پوه شو، اوس ته موږ دوباره دنیا ته ولېږه، بیا موږ ووینه چې موږ ستا د احکامو څنګه فرمان برداري کوو او ستا د نبي په طریقه باندې څنګه زندگی تیرو. الله پاک وی داسې نشي کېدی، لیدو نه رسته عمل کول دا څه کمال خو نه دی. کمال خو دی چې هیڅ نه لیدلی او عمل وکړي. ما د جهنم سره وعده کړې ده، دا خبره مې ثابته کړې ده چې جهنم به ډکوم پیریانو د انسانانو نه. اوس زما په آیاتونو باندې دغه کسان ایمان نه راوړي. څوک راوړي ایمان؟ هغه کسان په یقین کوي چې د چا په مخ کې زما آیتونه بیان کړي شي، هغه فوراً سر د رضا ښکته کړي، د تسلیم او د رضا سر ټیټ کړي، ټیټ د الله احکامو ته. دا نه وي چې ولې چونکې داسې نه وه پکار، دا دې کې به څه وجه یو داسې دلایل نه ګوري او نه د هغې کې چینجي لټوي، فوراً سر ښکته کړي. کله چې زما آیتونه زما احکام بیان کړی شي، عمل لپاره د هغوی سرونه ټیټي. الله پاک وایي دغه کسان دي. دویم دا دی چې دوی هر وخت د الله پاک ذکر کوي، د الله تسبیح او پاکي بیانوي چې الله پاک پاک دی د شرک نه، د هر قسم عیب نه پاک دی. دوی هر وخت د الله تعریف کوي، د الله صفت بیانوي. دریم دا صفت ذکر کوي چې دوی کې تکبر نشته. دلته د هغه کسانو کوم چې الله جل جلاله په آیتونو باندې ایمان راوړي، کوم چې جنتیان دي، د هغو صفات ذکر کوي. انما یؤمن یقین کوي بآیاتنا بآیتونو زمونږه الذین هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې ورته یاد کړی شي د آیاتونه، وویل شي ورته خروا سجدا، ارتاو شي په سجده کې. کله چې ورته بیان کړی شي آیاتونه، کله چې ورته د الله د آیاتونو مفهوم بیان کړی شي، په هغې پوه کړی شي، دوی فوراً په سجده کې پرېوځي. سجدې نه مراد دی ده کې د الله احکامو ته غاړه ایښودل دي، اوس عبادت کوي. وسبحوا پاکي بیانوي بحمد ربهم سره د تعریف د خپل ربنا. دویم او دریم صفت دا دی چې دوی د الله پاکي بیانوي. سبحان الله، سبحان الملك القدوس، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله. داسې قسم تعریف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر کبیره، چې دو کلمې دي د الله په نسبت باندې ډېر زیاتې محبوب دي، د الله ډېر زیاتې خوښې دي.
په تله د میزان کې ډېرې درنې دي او په ژبه باندې ډېرې اسانې دي. هغه دا د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تاسو ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ټایم میلاو شي دا پته ولګي چې د الله محبوبې کلمې الله زما په ژبه باندې جاري کړي. یقینا بختور دی. الله دې زموږ نصیب کړي. دې کې سبحان الله وبحمده دا فکر دا سره د الله وخت دی. دا سبحان الله وبحمده دا د الله پاکي ده او د الله تعریف دی. الله په خپل تعریف باندې ډېر زیات خوشاليږي. څوک چې د الله تعریف بیانوي الله دا غو ډېر زیات خوشاليږي. الله اکبر. کوم کسان چې په تکلیف په وخت کې هم د الله پاک تعریف بیانوي د الله پاکي بیانوي الله جل جلاله دغه بندونه ډېر زیات خوشاليږي. چې وګوره ته څومره تکلیف دی او د دې تکلیف باوجود د الله تعریف کوي. د خپل بیماری شکایت نه کوي. یاد ساته څوک چې خپل د بیماری قصې کوي شکایت کوي خلکو ته د ته غم هم زیاتې د دې بیماری تکلیف هم زیاتې او چې بیماری په وخت کې دې خبره ته سوچ بوزي چې الله جل جلاله د دې په یو لمحه باندې مال څومره ثواب مرکي زمانه څومره رضا کیږي زما الله ما باندې د حالت راوستي دي. د دې بیماری یو لمحه د ګناهونو لپاره د کفاره ذریعہ ګرځي. د دې لپاره د مغفرت ذریعہ ګرځي. د دې درجاتو د اوچتولو ذریعہ ګرځي. الله اکبر. نو موږ په بیماری په تکلیف په هر حال کې د الله پاکي او د الله تعریف کو. دا دویم صفت ده. موږ خپل تسبیحات سهار ماښام کې ویو. جزاكم الله. سبحان الله وبحمده زیات 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 زیات. دریم صفت ذکر کوي وهم لا یستكبرون او دوی تکبر نه کوي. ځان د چانه غټ نه حسابوي. زه عہده مې غټه ده عزت مې زیات ده شهرت مې زیات ده مال ډېر دی زما سره نسب کې اوچتې ما دا قسم خبرې چې په زړه کې راځي دا سړي کې علو پیدا کوي دا سړي کې اوچتوالی پیدا کوي. زړه کې د دې خبرې سوچ نه پکار چې زه څه شم. زه خپل ځان لپاره کمترین سوچ کوي چې زه خو په دې ټول مخلوق کې خپل ګناهونه مخې ته کوي خپل حیثیت کموي. الله ما خپل ځان ته سپک ښکاره کړي. دا دعاګانې دي. دعا غواړي د الله پاک نه. اللهم اجعلني في عيني صغيرة. الله ما خپل ځان ته سپک ښکاره کړي. سپک چې زما په زړه کې زما په نظر کې زه سپک یم. تکبر دې ته چې سړي ته ځان دروند ښکاري ځان ته اوچت ښکاري. نو که بیا مقابل د ده د مشان مناسب کارونه کې دی خپي ما ته داسې ونه ویل نو خپل ځان الله ما ته خپل ځان ته سپک ښکاره کړي. ما خپل ځان ته ذلیل ښکاره کړي. وجعل في عيني في اعين الناس كبيرا. الله نور خلقو ته مې مسپکای نور خلقو ته مې د رسوایی نه د سپکوالي نور ساتي نور خلقو ته مې اوچت ښکاره کړي. ځکه که نور خلقو په نظر کې زه سپک شم بیا به زما د دین خبره نه مني زما دعوت به بیا نه مني زما دعوت به په هغو هېڅ اثر نه کوي. الله ما خپل ځان ته سپک ښکاره کړي او د خلکو په نظر کې مې دروند ښکاره کړي. خو دې خبرې ته مې فکر هم نه ګورې چې د خلکو په نظر کې زه دروند یم ځکه د بیا ځان هم دروند ښکاري. خبره پوهېږئ که نه د شیطان د حملو نه به ځان بچ کوو. کله چې د دې خبرې ته خیال شي چې د خلکو په نظر کې دروند یم غټ یم زما دعا قبوله شي د ځان راته هېڅ شی نه ښکاري خو خلکو په نظر کې څه شی یم دروند یم نو ده ته ځان هم دروند ښکاره شي چې زه خو دروند یم که نه هسې مې ځان ته بد وویې ښه یم دومره بد هم نه یم. اللهم اجعلني في عيني صغيرة. یا الله ما ځان ته سپک ښکاره کړي. وهم لا یستکبرون. تکبر دې ته ویل که تکبر د زړه مرض دی که سړي په ژبه باندې دا قسم خبرې ونه کړي د لویي نو ده کې تکبر شته. تکبر د زړه کار دی. تکبر دا لازمي نه چې یو سړی وایي داسې یو سړی کوي داسې تکبر کار کوي د تکبر خبرې کوي
د تکبر تلکی هغه خو جدا څیزونه دي، خو اصل کې تکبر مرض د زړه دی چې د په خیال کې داسې راځي چې دا نور خلک ورته بل کس ورته سپک ښکاري، ځان نه ورته کم ښکاري او ځان ورته د هغه نه اوچت ښکاري. دغه ته تکبر. هغه که به هر لحاظ وي، که یو سړي ته ځان په پوهه کې د بل نه اوچت ښکاري، په علم کې ورته بل نه غوره ښکاري، یا ورته ځان په عمل کې د بل نه غوره ښکاري، دا تکبر دی. الله دې مضر مرض نه زموږ حفاظت وکړي. الله اکبر کبیرا وهم لا یستکبرون، او دوی تکبر نه کوي. دا دریم صفت شو. څلورم صفت تتجافا جنوبهم، جدائی ډډې د دوی عن المضاجع د بسترونا. لکه ماسپښین کې مازدیګر کې موږ ټول پکې شامل یو، ځکه زموږ ډډې اوس هم د بسترونو جدا دي، لیکه نه دي هر وخت نه دي ویلې عن المضاجع په وخت پرېوتو کې د بسترونو چې خلق پراته دی الله تعالی عام خلق پراته تهجد مونږ کوي. الله دې زموږ نصیب کړي، الله دې مونږ تهجد گزار جوړ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تهجد مونږ کوي دا د صلحو طریقه ده، د نیکانو طریقه ده. یو سړی ځان ته نیک وي یا وي نه، کوشش د نیکۍ کوي او تهجد مونږ نه کوي، دې پوه شي چې دې په نیکانو کې شامل نه دی. موږ ټول دا غواړو چې الله دې موږ په نیکانو کې شامل کړي. یو سړی د دې خبرې کوشش کوي، دعا د الله نه دا غواړي او د تهجد مونږ نه کوي، هغه وخت پورې دې پوه شي په ځان باندې چې زه په نیکانو کې شامل نه یم، الله په نیکو بندګانو کې زه نه یم، ګناهګار به هم نه یم، خو د الله په نیکانو بندګانو کې په صالحینو کې اعلی شامل شي چې تهجد مونږ کوي. الله اکبر. په دې آیتونو دواړو آیتونو کې دا دوه خبرې داسې راغلي چې دا په جنت ته د اولني تلونکو لپاره دي. یو خو بحمد ربهم تعریف کوي د الله پاک، سبحوا بحمد ربهم، د الله تعریف کوي سره د پاکۍ نه. قیامت پر ورځ باندې چې الله پاک جنت ته اولنۍ ډله راغلي د حساب کتاب نه مخکې هغه کسان الذين يحمدون الله في السراء والضراء، چې هغه په خوشحالۍ په خفګان دواړو کې الحمدلله زیات ویلي، سبحان الله والحمدلله، الحمدلله عادت جوړ کړي الحمدلله، چې خپل څه خو د مخ الله شي، د الله نعمت مخ الله شي الحمدلله، خپل په حالت باندې الحمدلله، وهر حال باندې الله ټول تعریف ستاسو. څوک چې الحمدلله په خوشحالۍ خفګان بیماری صحت هر حال کې وي، تنگ دسته فراخي کې وي، دا کس په د قیامت پر ورځ د ټولو ناول جنت ته ځي. دیم نمبر به بیا فرشتہ आवाज کې د الله طرف نه اعلان وشي چې هغه ډله پاتې کوم کسان پاتې تتجافا جنوبهم عن المضاجع، هغه کسان چې دا غوړ ډډې به د شپې وخت کې د خپل بسترونو جدا وي، خلک به ودو الله تعالی ظاهري به کوله، عاجزي به کوله، چې الله خوښ شي الله ځان ته ودري. دغه ډله به پاتې دی به دویم نمبر د حساب کتاب نه مخکې به حساب به کتاب جنت ته لاړ شي. دریم نمبر به فرشته پاتې هغه اعلان وکړي چې پاتې هغه کسان چې د هغوی کاروبار دکاندارۍ زمیندارۍ نوکرۍ د هغوی کاروبار خصوصا تجارت هغو د الله د ذکر نه نه دي منع کړي، هر حال کې دوی کول خپل دکانداري تجارت کاروبار کو او د الله تعالی ذکر پکې کو جاری سات مونږ پکې خپل پټم کو. دا ډله په پاسې دوی به هم په دوی پسې به حساب به کتاب جنت ته لاړ شي. تتجافا جنوبهم، جدائی ډډې د دوی عن المضاجع د زید پریوتونا، يدعون ربهم رب خپل رب د شپې
خلک د دې مزې کې د الله تعالی سره چت کړل جاړي خپل رب ته دعا غواړي يدعون ربهم خپل رب رابلی خوفا پیر یری پدې یره باندې چې الله زمانه خپره او جهنمی نه بس نه ځو ځان ته نه کوم ځان ته خسړې ویم چې د قیامت پر ورځ په مرشه مداغې نرسته زما بارکی فیصله د جهنم شي څوک به چانه تاسو کی الله نه تاسو کولې شي لکه هر سړی چې نه کې موږ جنت ته ځو کنه الله دې تاسو ټول بوزي لیکن د دې خبرې یاره نه د پکار کې چې تمامه بل شي نشي یاره پکار ده کنه د پکار هر وخت کې دا یاره پکار ده زه خو ځان ته وایم لیکن که د الله په معیار زه پوره نه مې د الله زه بدې شم د دې څه پته لګي الله زما ورکه د جهنم فیصله کوي د الله نه څوک تاسو کولی شي یاره د سره د هر عمل نه رسته ور سره یاره چې دا عمل خو ما وکړ چې خدای خبر د الله په قبول کړي کنه د الله په دا عمل خوښه کنه به خوښه دا موږ به چې الله په قبول کړي کنه یاره سره دعا غواړي الله نه یریږي دعا غواړي خو یوازې یاره نه ده وطمعا په امید کې امید الله د رحم نه امیدواري چې الله ډېر مهربان دی الله ته زما سره خو هیڅ شی نشته خو ستا رحم ته پته مې ستا ډېر لوی رحم دی ان شاء الله د الله په رحم کې به زه راځم دا خبره ورسره کوي یو طرف ته یاره د الله د عذاب نه بل طرف ته د الله د رحم امید ده په دې حالت په دې مله جله جذباتو سره د الله سره چت کړی دعا غواړي د الله د شپې مانځ کې د شپې په عبادت کې دعا لازمي ده او پنځم صفت ذکر کې د دغه کسانو کوم چې دغه جنتیان دي الله دې مونږ کې دا صفات پیدا کړي ومما رزقناهم ده هغه مال چې ما ورکړی دی دوی لره ينفقون دا الله په نوم باندې خرج کوي دا پنځم صفت ده داسې وخت نه راځي چې د الله په نوم باندې مال خپل نه ورکوي د الله مال ورکړی دی هغه مال راخلي د هغې نه ومما ټول نه راخلي د هغې نه لږه حصه راخلي او د الله حصه پکې کوي چې الله زما نه رضا شي صدقات د نیکانو خلکو کار دی کوم کس چې ډېر زیات نیکي دیندار وي تهجد گزاري منځ گزاري نفلونه کوي ذکرونه کوي تلاوتونه کوي لیکن د شوم نه د الله په نوم باندې صدقه نه کوي ماما د دې په مقابله کې هغه کس چې هغه ډېر زیات منځونه عبادتونه ذکرونه تلاوتونه دا نشي کولی زیات منځونه عبادتونه ذکرونه تلاوتونه دا نشي کولی نفلي روژې صدق نشي کولی لیکن سخی دی سخی دی دا سخی ګناهګار دا الله جل جلاله دا هغه عابد شوم عابد نه زیات وخت دی چې عبادت گزار دی خوشوم دی دای بدی شي بدی او عبادت گزار نه دی خو سخی دی دا د الله پاک وخت دی مال تعالی الله را کړی دی نور هم الله را کوي که فرض دا که الله تعالی د مال دروازې بند کړي هیڅ څوک نشته تا ته لارې کولی کی دا الله په نوم باندې ته مال نه ورکوي الله را کړی مال تعالی الله پاک غواړي نشي ورکولی بل صفت دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون مال خرج کوي ګرځي خپل پیسې جیب کې خي ګرځي مستحق ګوري هغه باره کې تحقیق کوي د سړي په سپینو جامو باندې نه ځي داغه د کور معلومات کوي د وړو په ذریعه کې د زنانو په ذریعه باندې معلومات کوي دکاندارانو په ذریعه باندې معلومات کوي تحقیق کوي چې څوک غریب دی څوک بے وسه دی څوک تنګدسته دی ګرانی ده حالت خراب دي او څوک داسې دی چې هغه د خپل ماشومانو د علاج پیسې نه لري داسې کسان پکې شته چې هغه خپل ماشومانو ته ښه خوراک نشي ورکولی داسې کسان پکې شته خپل ماشومانو له جامې نشي جوړولی داسې کسان پکې شته چې خپل ماشومانو باندې سبق نشي ویلی نه د مدرسې ویلی شي نه د سکول ویلی شي هغه د یونیفارم نشي اخیستی جامې نشي جوړولی وګرځو کور کې بیماری ده د هغې علاج نشي کولی پیسې نشي ورکولی هغه کسان معلوم کړو موږ دپاره به څوک ګرځي هغه ته خوشحالي چې ما به څو سړی راغی چې ما له دومره پیسې پکار دي راځي چې ما زه پیسې راواخلم ورکړم ولې دا کوم چې نه غواړي دله به څوک ورکوي
امام زین العابدین رحمه الله چې کله وفات شو 100 کورونه داسې راوچت شو 100 کورونه داسې راوچت شو چې هغه کسانو وی چې زمونږ ته خو پته نه وه چې مونږ کره دا خرچه د کومه راځي خو چې اوس بنده شو نو پته راته ولګېده چې کېدای شي دا ده راکوله په ژوندانه هغه کورونو ته دا پته هم نه وه چې زما خرچه څوک چلی څو کورونه 100 کورونه لکه د یو کور خرچه موږ اوچته کړې ده نشته په دې علاقه کې غریبان کمزوري تنګ دسته قرضداري ډېرې کډې والا آمدنې کمي شته که نشته خو د هغو فکر به څوک کوي او دی پاک دامنه د سوال نه ځان ساتي سوال نه کوي خپل غربت خپل عاجزي بل ته نه ښکاره کوي هغه کسانو پسې وګرځو معلوم کو ومما رزقناهم ينفقون دا د جنتیانو صفت دی بل الله په کوئی دا کسان چې دا 5 صفات دي پکې د دوی باره کې واوره فلا تعلم نفس هیڅ چاته پته نشته ما د هغه څه اخفي لهم چې ما پټ کړي دي د دوی لپاره من قرة اعین د سترګو یخواله د دې کسانو لپاره چې ما د سترګو یخواله کوم نعمتونه پټ کړي دي یعنی د جنت په شکل کې مې پټ نعمتونه دله یخي دي دا هیڅ چاته پته نشته چې دا څنګه دي څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما لا عین رأت یوې سترګې هغه نعمتونه لیدلې نه دي ځکه پټ دي ولا اذن سمعت یو غوږ د هغې باره کې اورېدلې نه دي اورېدی نه شي چې جنت څنګه دی د دنیا غوږونه د دې طاقت نه لري چې د جنت صحیح معنو کې صفت ورته بیان کړي دا خو موږ باغونه دي ونې دي ولې دي که نه او میوې دي پکې دا خو زمونږ ذهن دنیا ته لاړه موږ صرف دغه د دنیا دا څیزونه یو نقشه په ذهن کې ده د جنت حقیقت زموږ ذهن کې اړو راتلی نه شي ولا خطر على قلب بشر د انسان په زړه کې د هغه نعمتونو خیال هم په دنیا کې نشي راتلی الله وایي ما ولا داسې نعمتونه اعددت لعبادي الله وایي ما د خپلو بندګانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي دلته وایي ما چې دوی له کوم نعمتونه پټ کړي دي کوم انعامات مې د دوی دپاره پټ کړي دي د هغې چاته پته نشته سترګې به یخې شي الله دې زموږ نصیب کړي جزاء بما كانوا يعملون بدله د هغه څه ده چې دوی کړي دي په دنیا کې ښایسته صفاتو پکې لکه ښکلی صفت د الله آیتونه بیان شي فورا ومني په هغې عمل وکړي اولنی صفت دویم صفت سبحان الله وبحمده ډېر ډېر د الله ذکر کوي دوه صفتونه شو او دریم صفت تکبر پکې نشته څلورم صفت د شپې ډلې د خپلو بسترونو جدای ټوله شپه نه لږ وخت کې جدای پنځم صفت هغه مال الله پاک وایي چې ما والا ورکړی دی د هغې نه زما په نوم باندې ورکړي غریبانو او محتاجو له ورکړي د دوی دپاره بهترین نعمتونه دي الله اکبر انما یؤمن بآیاتنا یقینا زمون په آیاتونو یقین کوي هغه کسان اذا ذکروا بها چې کله ورته یاد کړی شي د آیاتونه خروا سجدا ارتاو شي په سجده کې وسبحوا بحمد ربهم پاکی بیانې سره د خپل رب د تعریف نه وهم لا يستكبرون او دوی تکبر نه کوي تتجافا جدائی جنوبهم ډډې د دوی عن المضاجع د زید پریوتونا يدعون ربهم رب خپل رب خوفا پیر سرا وطمعا پا امید سرا ومما رزقناهم او د هغه مال نه چې ما وله ورکړی دی ينفقون
خرج کی دا اللہ بنم فلا تعلم نفس ہچا تپت نشتے ما اخفیا آغا چی پٹکڑے شیدی لهم دوی دا پارا من قررت آیون دسترگو یخوالے جزاء بما كانوا يعملون بدل دا پا سبب دا حغت چودوی